مرګري نه کراچۍ کې هغه د ابن تیمیه د کتابونو حواله دغه تصویرونه ورکړي دي. وی شکر دی چې تلبیس جهمیه شایع کیږي، تلبیس جهمیه شایع کیږي، منهاج السنه په پاکستان کې شایع کیږي او پلان موږ شکر دی چې شایع کیږي چې د خلکو ته پته ولګي چې څه جنجال پکې دی، چې خلکو ته پته ولګي. موږ تاسو ته لګیو حجابي غریب د تزړو چو د کشمیری انور شاه کشمیری د تزړو چو د کوثری د تزړو چو اشفاق کم راواله تا اشفاق راواله ابل روز په اشفاق کې تا ته حواله درولې غلا یو ناشنا ترين خبر حضرت انور شاه کشمیری کوثری وای د اومه صدین وروسته ازر سړی په امت باندې نه راغلی مگر ابن تیمیه الا د اومه صدین وروسته عبارت روباسه د اومه صدین وروسته ډیر زیات زرناک انسان چې راغلی دی راکا ډیر زیات زرناک انسان چې راغلی دی نو هغه نه دی راغلی مگر څوک راغلی دی ابن تیمیه. په 276 نمبر صفحه باندې خبره کوي خدایا خیر پکې واچي داري ولم دا ابن تیمیه کتاب لیکلی دی رفع الملام عن ائمه الاعلام له سوا خطوه تمهيد لنفسي محاضره كما لا يخفى على مدى ولو قلنا لم يبلى الاسلام في ادوار الاخيره چې کمزوري کړي نه د اسلام په ادوار او اخیره کې صوب چې کوم جامع دغه شي زړی شي نو اسلامي خراب کړي نه دي بمن هو اضر من ابن تیمیه هغه چې ضرر رسون کړي ابن تیمیه په تفریق ته کلمې د مسلمانانو کې دا خو نه مشفاق وي دا خو نه کوثری وي دا خو نه حضرت انور شاه کشمیری او دا بزرګان خو ټول لته لګیو کتابونه دوی پټ کړي ته به چې وې دغه چې ذکر کړی دي شنو میره مولا علي قاری پټ کړی یو ظالمان خپل کتابونه اوس د ښکار شوې سوی الرد على من انكر الحد ابن تیمیه کتاب دی الرد على من انكر الحد دا به لړکې دا جاتي خبره نو خبره مې دا کول چې مو خو د دې کتابونو په شای کېدو باندې خوشاله شو چې اوس پر ته پته ولګي زه حجابي صاحب چې بکینه سمونګه به الکه تلبیس الجهمیه د مجسمه د مجسمه د چرګ ما دغه چې پکې جو جاله ګوسله موږ چې کله کېناس موږ تلبیس الجهمیه دا د کتاب العرش دا د مجسمه او ګوسله دا د مجسمه جاله ده چا باندې منل هغه دی رالل په وګوره چې تاسو دا د دوی کتابونو نه خو نه دا به زه وایم راته بدل فواید دي بدل فواید سوی دا چې نقل کی قال الصنف کتاب فضیله النبي صلی الله علیه وسلم نقل کوي حديث الشفاعة عن أحمد إلى أحمد المصطفى مستدين وجاء حديث بإقحاده حديث راغلی دی چې اقحاد بکی په عرش باندې یعنی الله تعالی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره په عرش باندې کینی نو چې دې طرف ته کینی نو خو دې طرف ته الله شو کنه نو کو دې طرف ته کینی نو دې طرف ته الله شو کنه نو تا خو بیا جهاد خو لا یو طرف ته ما حد ملواغست جهاد ملواغست قعود حقیقی ملواغست کومه مری سړی ګوري نو خبره مې بهر حال تاسو ته دا کوله چې دی په فوقیت حسی باندې قول کوي او دا ټیک نه فنا النار باندې صفا ستر قول کړی دي سمانه تاسو دې مسلې نه خبر یې نه کړ هادي الارواح رواه لك هادي الارواح کې د مردان یو مولا دی په مناظره چې کړی و اته سره چې جګړه مګړې کوي دلته نه دغه نه دی مونږه زوړ هادي الارواح دغه ځین راواله مردان یو مولا دی مناظره کړی و دلته راغلی دې ځکه راواله نو مناظره کړی و دلته بیا ما سره ناستو نو خبرې کولې ملکه ابن تیمیه خو په فنا او نار باندې قول کوي ابن قیم په فنا او نار قول کوي کوم ځکه ابن تیمیه ابن قیم په فنا او نار قول کړی ما وراشه د هادي الارواح ته د ابن قیم فنا او نار پیژنې مسله د فنا او نار په ته لیکيږي چې دا دوزخ یان نری دا به سره د دوزخیانو نه ختم شي دوزخ بم ختم شي او دوزخیان بم ختم شي ما په حرام ماري چلی دوزخ بم ختم شي او دوزخیان بم ختم شي چې دوزخ ختميږي او دوزخیان ختميږي په دې کې د 32 صفحې لګولې دي 100 صفحې 32 په دې 32 صفحو کې دا ما پکې پاڼه نه ماته کړې کم دا او دا 32 صفحې لګولې دي او په دې 32 صفحو کې تقریبا 25 ادله صرف د دې لپاره ذکر کړي چې الکه
فناء النار بکیږي، فناء النار بکیږي او د فناء النار په ادلو کې 15 اقوال ذکر کوي الى اخره داره. وهذا موضوع اختلف فيه المتاخرين على 3 اقوال. چې اختلاف پدې کې کړی دی ما ته غسړی وخای چې اختلاف یې کړی دی چې جنت او دوزخ په فنا کیږي. څوک چې دا قول کوي چې جنت او دوزخ فنا کیږي د کفر احتمال دی. دغه مولا علي قاري سے په خپل رساله کې لیکلي دي ان الجنه والنار فانيان. القول الثاني انهما باقيتان. القول الثاني ان الجنه باقيه والنار فانيه. دا قول دی جنت به باقی وي او اور یعنی جهنم به ختميږي. سره دا شروع کړی دا 25 ادله. والمقصود ان القول بفناء الجنه والنار قول دا پسې شروع کړی دا تقریبا 25 پانی 25 دلائل او 32 پانی په دې کې نقل کړي چې فنا النار بکیږي. مولا علي قاري پر رسائل کې لیکي ګوره دې نقطه ته سوچ کا وکړه. مولا علي قاري پر رسائل کې لیکي اوس په تروان رسائل ویره خلق وای چې ابن تیمیه په فنا النار باندې ابن قیم په فنا النار قول کړی. حاشا لله نیر کتاب نه لیکتلی. حاشا لله قطن نشي کېدی چې ابن تیمیه او ابن قیم په فنا النار باندې قول کوي. کو چرته بالفرض اول خود دا ویم چې دا غوري په د پس ابتراء ده او کو چرته نه بالفرض کړي وین احتمال د کفر پکې نه راغی. دا هادي الارواح او مخه ته مې کې خو صفه مې توخله چې د هادي الارواح په کتاب کې په فنا دغه پرې د دین په فنا النار باندې قول کوي. څوک دی هم په فنا النار باندې قول کوي. ابن ابي العز په فنا النار باندې قول کوي. بیا د کرسی موضوع القدمین ثابتې د زوات فاضلون انکار کوي. دغه مسلو ته نظم دا همغه مسکې چټنی کړی دي. د زوات فاضلون انکار کوي. مله ناشنا مسله د دادا دی دا وی نو نصوص نه دا ثابتېږي چې انسان کله مسلمان شي نو الله تعالی ګناهونه ختمي. دی وینا انسان چې کله مسلمان شي نو الله ګناهونه نه ختمي. چې توبه وباسي نو ما قبل ګناهونه به ختميږي او کو توبه نه وباسي نو ګناهونه نه ختميږي. د کراهیت القرآن عند القبور قول کړي دا د امام ابو حنیفه قول دی. خو فتوا په دې باندې نه د تفصیل بل ځکه ان شاء الله خو فتوا په دې باندې نه ده. فتوا په قول د امام محمد رحم الله باندې نه راغلی ده چې نه کراهیت القرآن قرآن په قبور سره جائز دی. دا مکروه نه دی. د امام ابو حنیفه قول دغه خو فتوا په دې باندې. آیا ابن ابي العز حنفي دی که حنفي نه دی؟ نو دې خبر باندې ځان پېکې. د ابن ابي العز پلار چې کوم راغلی دا حنفي و. د ابن ابي العز نیکه چې کوم راغلی دا حنفي دی. د چې به کومه مدرسه کې درس ورکاو په هغه کې شرط راغلی چې دا به د احناف مدرسي نو دم ځان الته حنفي لیکلی دی. لکه څنګه چې میزي درس کو په اشرفیه کې نو ځان لیکلی چې زه اشعري المسلک یم. خو خلک به دا اشعري المسلک نه دی راغلی. د دې درس لپاره ځان اشعري المسلک جوړ کړی دی. نو د ځان حنفي کو. خو مفتي رضا الحق صاحب ډېر ښکلي تفصیل کړی دی. وینا لکه دې ځان ته حنفي وي خدا حنفي نه دی. تاسو به چې څنګه د حنفیت نو باسه دا کتاب دی دا مشکلات الهدايه دا د کتاب دی التنبيه على مشکلات الهدايه. والتنبيه على مشکلات الهدايه کې چې هدايه کم حدیث وروړي کنه دې پیرت کوي. هدايه چې کم حدیث وروړي کنه دې پیرت کوي. نو مفتی رضا الحق صاحب وی حنفي دې ته ویل کېږي چې ترویج او تحقیق یا نصرت تفقه الحنفي کوي. نه دا چې اعتراض په فقه الحنفي کوي. سمینه وي حنفي دې ته ویل کېږي چې تحقیق او ترویج یا نصرت فقه حنفي کوي. نه دا چې ور اعتراض د فقه حنفي کوي. نو دا دی التنبيه على مشکلات الهدايه کده سرنی پیدا کې او تاسو را نګړ ورنشه ټول په فقه حنفي باندې څه کړی دي اعتراضات. دې ځکه یو بل کتاب پروت دی الاتباع. تو ور استاد چې دا کتاب دې د کښتو کو نشته عمران الاتباع دې ځکه پرون مې مولید دغه ځکه خو بیا ورکوټ یو کتاب دی الاتباع. په اتباع کې دې دا ثابتې چې په مخالفینو پس جمع جائز راغلی ده. خو بیا دې د تقلید د شخص معینه هم انکار کوي چې نه دا صحیح نه دی راغلی چې تقلید د شخص معینه کوي. دای په باب نه هغه بل دی هغه بل دی غیر را روانه اتباع په غیر نه دی. دا بابورتی کتاب راغلی مازان سره ده یو انکوت الطریفه ده هغه د ابن ابي شيبه د ردود رد دی او یو انکوت الظریفه ده هغه انکوت الظریفه چې کومه ده
دا امام بابرتی لیکلی دی لپاره د استدلالاتو د احنافو د احنافو د رد لپاره د کتاب لیکلی دی. النکت الظریفه د بابرتی کتاب دی. د بابرتی په دې کتاب په دې رد باندې د کتاب لیکلی دی. نو چې دغلته مخې جا داسې مطبوع رساله ده دې ځکه نه ده چې نه وي بس نه به دغلته مې لیدلې ده. ته ورشه هلته وګوره عمران استاذ دې ځای کې وګورئ، دې ځای کې لاړ شه. الاتباع د دې یو کتاب دی دغه شان په نکتو الظریفه طریفه نه ښه نکتو الطریفه یو شی دی هغه د کوثري کتاب دی. النکتو الطریفه یو شی دی، النکتو الظریفه بل شی. نو النکتو الظریفه د بابرتی کې دغه ځای کې وګوره د بابرتی کتاب دی په دغه. نو چې یو سړی د احنافو لپاره ادله بیان کړي او بیا ته په هغه ادله باندې نه رد کړې، نو چې ته رد کړې نو ته حنفي شو که ته غیر حنفي شو؟ غیر حنفي شو. دا څنګه حنفي راغلی چې د احنافو په ادله باندې نه رد کړي الی اخره. بیا درېیمه خبره دا ده چې حنفیت ته د صحیح نه دی. درېیمه خبره دا ده چې آیا دا شرح د دا او که د نه ده راغلې، دا شرح د دا او که د نه. مقالات کې چې کله ما مقالات سټډي کوم مقالات د کوثري، نو په هغه زمانه کې ویلي وی توبع شرح لرجل مجهول ناسا توبع شرح لرجل مجهول وی د یو رجل مجهول شرح شایع شوی نو ټول خلک کوي چې دا حنفیان چې تحقیق کو هغه وی کنه انا اظن هذا شرح ابن ابي العز. زما ګمان دا راغلی چې دا شرح د چا ده نه. نو خلک وته کې نه سلويستا څنګه ګمان راغلی دی؟ وی دا مسوده چې مې کله ولیدله، نو د دې مسودې چې مې کله د شرح د طحاوي وکتلې نو اووه کسانو شرح د طحاوي کړی وي. په هغه اووه کسانو کې د شپږو کسانو شرح الطحاوي شایع شوی وي او دا یو نه ده شایع شوی. او د ابن ابي العز نوم په طحاوي په شرحو کې نه راغلی دی. دا شرح ده. نو ما ده وی چې دا لکه شرح رسنه د ابن ابي العز. نو چې څوک تحقیق کوي او مسوده روباسي هغه وی چې لکه دا د ابن ابي العز شرح د ځوان می راغلی دی. بیا داسې چلو شو چې شیخ شاکر ورته ویل کېږي دا د سلفیانو یو ډېر ښه ملا دی، دې ته شیخ شاکر ویل کېږي د مستند احمد بن حنبل باندې. او نو شیخ شاکر او الباني تحقیق وکړ چې د دې دغه پیدا کو نسخې پیدا کو. نو شیخ شاکر چې کله تحقیق وکړ نو د ابن ابي العز نه دی د عزیه د غزي په نوم باندې شرح موجوده ده او د ابن ابي العز په نوم باندې شرح موجوده نه ده. بیا شعیب ارنوت او شیخ عبد الله ابن عبد المحسن الترکی د دې دا اثبات کړی دی چې دا شرح د ابن ابي العز ده، خو کامله صحیح اعلی نسخه له اوسه پورې هم په دې کې نه ده موجوده شوې چې لکه په دې کې دا شرح د ابن ابي العز ده. بل خبر دا دی دا څه شي نه دا نه دی دا امر بيتبان نه دی دا هغه بل الاتباع ځان له کتاب راغلی دی شایع شوی دی خو نه دی. نه مونږ سره خو دغه مخطوطات کې خو نشته چرته ښه خبره مې بهر حال دا کول دا خو به زمونږ ردود شو. آیا چرته نورو غټو خلکو په دې ابن ابي العز رد کړی دی او مولا علي قاري پې رد کړی دی. زبیدي په اتحاد کې وایي چې یاره ما د عبارات وکتل نو دی خو وایي چې زه حنفي یم، خو دا څنګه حنفي دی چې د یو کلام او یو خبره د حنفیت په رد کې نه راغلی ده. تاسو اتهام پیژنئ که نه؟ ما تاسو ته شل ځله ویلي دي چې د احیاء العلوم یو ناشنا بهترین او ښایسته شرح راغلی ده. هغې ته څه ویل کېږي؟ اتحاف سادة المتقین د علامه زبیدي. دا ځان له وری دا ډېره ښکلې شرح راغلی ده. زاهد الکوثري پې رد کړی دی په مقالاتو کې، رجل مشهود دی ورته ویلی دی. شیخ پوره سعید پوره پې نه رد کړی دی، سم یې برابر کړی دی. یو بل ملا دی دوی ورته سقاف وایي، دا سقاف دی سقاف او سقاف پیریدونه کړي دي. خدا په خپل هم د سړي زوی نه دی راغلی. دا هم یاد ساتئ اکبرې. کله شیعت ته لاړ شي او کله غیر مقلدیت ته لاړ شي او کله تبذیل ته لاړ شي، په خپله باندې نو ردونه په دې باندې شته. نو تاسو ملیان صاحبان به د دې کتاب نه ځان ساتئ چې دې ته موږ په خپله اصطلاح کې د ابن ابي العز شرح ویو. شرح ابن ابي العز د حنفیت د ماتېدو دپاره، شرح ابن ابي العز د حنفیت په اونه کې د ام په اونه کې د کچالو د پاڼې د ترویج دپاره، او شرح ابن ابي العز د متقدمین او د متاخرین او احنافو د اعتقاداتو د رد دپاره راغلی ده. نور شرح ابن ابي العز کې هیڅ شی نشته. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله.